فصاحت فی الکلام ته تاکید ده، یعنی په معنا مراد فهمولو کې چې مشکلات پیدا شي. اوس سوال نه جواب کړه چې تاکید خو معنا مصدری ده، معنا یې ده ګرانی، نو دې پر وجود په خارج کې نشته، دا خو یو مفهوم من المفهومات ده. امر مراد خو فصاحت فی الکلام ده اخو ذات ده، اخو وصف نه ده، ځکه کلام عبارت څخه خپل موجود ده، چې کوم شی خپل موجودی انتزاعي نه په ذهن کې دې ته ذات وایي. نو کلام خو ذوات نه ده، ځکه خپل وجود لري. تاکید خو ګرانی ده، معنا مصدری ده، دا انتزاعي معنا ده. نو تاکید خو فصاحت فی الکلام کې اصل نشي راتلی، ځکه دا خو اسمان هم کې فرق ده. د تاکید نفي څه معنا ده چې ته تاکید نفي کوې، چې فصاحت فی الکلام کې به تاکید نه وي، تاکید خو اصل نشته. ته جواب کوي چې نه، تاکید د ذات مع الوصف ده. تاکید نه مراد ده کون الکلام مؤکدا، کلام چې موصوفی په صفت د مشکلات، چې کلام موصوفی په صفت دی چې د کې فهم المعنا مشکل ده، نو دا هم کلام نه عبارت ده، کنه ذات مع الوصف ده. نو کلام چې دا کېدای شي فصاحت فی الکلام سره منافی او شایده پیدا کېدای شي چې کلام معقدی، یعنی معنا مراد فهمول مشکل، دا ذات مع الوصف ده، هغه ذات ته کلام. نو د دې نفي مراد ده چې په فهم المعنا کې به مشکلات نه وي. اوس دا تفسیر کوي، الله یکون الکلام ظاهر الدلالت علی المراد. تفسیر هم داسې کوي ګوره چې کلام ظاهر الدلالت په مراد نه، تفسیر کې هم کلام ماخوذ ده. نو دا بل سوال نه جواب وکړه چې لکه تاکید خو معنا مصدری ده، د ته تفسیر بالمباین کوي، ځکه تاکید خو معنا ګران، نو ګرانی خو معنا مصدری ده، په ذهن کې انتزاعي معنا ده. او وروسته چې ته تفسیر کوې نو په تفسیر کې کلام ماخوذ ده، چې کلام ظاهر الدلالت په معنا مراد نه، دا خو تفسیر بالمباین دی، ځکه چې کلام ذات ته تاکید معنا مصدری ده، وجود خارج چې نشته، کلام خارج چې موجود دی. تفسیر د یو مباین په بل مباین ټیک نه، نو جواب ته اشاره وکړه چې تاکید نه مراد ده کون الکلام معقدا، چې کلام مشکلات وایي، دا ذات مع الوصف ده. تفسیر کې مې کلام راوړی، دا ټیک ده، ځکه دا هم د کلام صفت. ای کون الکلام معقدا، چې کلام مشکلی، دا چاته وایي؟ الله یکون الکلام ظاهر الدلالت علی المراد، چې نه کلام ظاهر الدلالت، چې دلالت په معنا مراد ظاهر نه. اوس دا څه وجه دا ته تاکید وایي، دا تاکید ګرانی چې دلالت په معنا مراد ظاهر نه. دا دوه قسمه ده، یو تاکید لفظی ده، یو تاکید معنوي ده. تاکید لفظی چې لفظ کې مشکلات دي، دې دا معنی ده چې اسباب مخله دا په ترکیب کې پراته، اسباب چې خلل ورکوي مراد ته، مراد ته نشي رسیدای، نو اسباب مخله په عبارت ترکیب چې پراته عام ده دینه. کدا اسباب مخله چې دا مراد ته خلل ورکوي، ته مراد ته نشي رسیدای، دا چې ترکیب کې پراته، دا ټول داسې اسباب چې مشهور قانون نحوی سره مطابقي اکه بیا نه، او چې قانون نحوی سره مطابقي مشهور قانون سره بیا هم خلل ورکوي مراد فهم ته، ګران ترکیب دام جایزه ده چې ټول سبب د خلل وګرځي، دا ټول اسباب چې ترکیب داسې تراکیب داسې قوانینو باندې مشتمل چې ټول قانون نحوی مشهور قانون سره موافقي، دا ټول سبب د خلل شي. کېدای شي بعض سبب د خلل شي، یا ټول سبب د خلل، ټول ترکیب، یا بعض سبب د خلل. خو چې ټول سبب د خلل دا مضبوط خلل ده، مضبوط تاکید ده. اکه بعض سبب د خلل بیا هم تاکید ده، ځکه مراد ته خلل ورساو، اگر که مضبوط تاکید نه. دینه معلومه شوه چې تاکید لفظي او ضعف تالیف کې فرق ده.
ذوق تعلیف خو مخکې تیر و چې هغه عبارت و دی نه چې کلام ترکیب چې د مشهور قانون خلاف دی دا ذوق تعلیف چې کوم عام مشهور قانون دی نحوی د هغې نه خلاف ترکیب دا ذوق تعلیف په تاکید کې دا نه ده ضروري چې دا عام مشهور قانون نه خلاف دی که مشهور قانون سره موافق یې دی اکه بیانې نه دي نو په مابین د ذوق تعلیف په تاکید کې مساوات نه ده بلکې دو کې مخصوص مطلق نسبت ده ذوق تعلیف خو عام مشهور قانون نحوی ترکیب خلاف ترکیب لکه مخکې تیر سو او تاکید لفظي دا ده چې داسې اسباب جمع شي په ترکیب کې چې خلل مراد ته ورکړي اگر که قانون مشهور موافق ولې نه وي اکه بیانې نه دي خو کوي مشهور قانون موافق وي دی خو چې ته مراد نه څه وناخسته ګران ترکیبي نو تاکید لفظي عین ذوق تعلیف نه سي دا سوال دې څوک نه کوي چې ځکه د تاکید ذوق تعلیف نه به لغوه ده ذوق تعلیف نه چې احتراز وکړي نو اوس نو تاکید نه اوسه نه دا سوال دې څوک نه کوي ځکه نفي د خاص مستلزم نه ده نفي د عامله تاکید ذوق تعلیف خو ترکیبي نحوي مشهور قانون خلاف ترکیبي تاکید خدا دا چې مراد ته خلل ورکوي د اسباب د ترکیب چې وي دا خلل ورکوي مراد ته اگر که دا ټول اسباب قانون مشهور موافق ولې نه وي بیا کله ټول ترکیب سبب د خلل ګرځي کله بعض ګرځي نو معلومه چې تاکید عام ده ذوق تعلیف خاص ده نفي د خاص نه ده مستلزم نفي د عام لره ځکه ذوق تعلیف ګوشي ویلا چې دینه به خالی تاکید نه ګوشي خالی کوي لکه دا وزار ترکیبونه تکي وسته دا وسته مثال چې دا وایي ما مثل فی الناس الا مملکا ابو می حي نبو یقارب دي کې دا ترکیبونه دا مشهور قانون خلاف نه دي وبیا دا څونه مشکل ده ترکیب درک سړي تل لګي چې څنګه ترجمه ده مراد ته نه سره الله کنا کلام چینی کلام ظاهر دلالت علی المراد په معنا مراد باندې لخلل لوجد علت خلل اوس په سوای خلل اما فی نظم و اما فی الانتقال دا اما فی نظم اما فی الانتقال دا صفت خلل ادا خلل دو قسمه ده په اعتبار د صفاتو سره چونکه اما فی نظم چې صفت خلل ګرځي په اعتبار د متعلق سره ګرځي جار مجرور ده ځکه متعلق ورسره راځي لخلل واقع ما فی نظم دا څه خللی چې خلل چې هغه اسباب دي خلل واقع دا پراتی فی نظم یا په ترکیب کې پراتی کشیر یا کنسری په ترکیب کې اسباب پراتی اگر کا قانون نحوی موافق ولې نه دا ترکیب و اما فی الانتقال یا دا خلل یعنی اسباب دي خلل واقع فی الانتقال دا پراتی په انتقال العقل کې عقل چې انتقال کې معنا مراد کې دلته پکې پراتی څنګه پکې پراتی ډېر وسایل پکې معتبري چې لفظ نه معنی مراد طرفي نه دي کې ډېر وسایل دي بیا هغه ته تاکید معنوي وایي دا تاکید لفظي وایي د خلل دا له وجه د خلل نه على خلل نه اسباب د خلل واقع دا صفت لپاره د خلل على فی نظم سره متعلق ده ظرف مستقر ده دا څه خلل واقع چې پروتي اما فی نظم یا په ترکیب کې شعری یا نثری خو ترکیب کې اسباب د خلل پراتی اگر کدا اسباب د خلل مشهور قانون نحوی موافق ولې نه کبیانی ببنی اکبیوی ببوی مولی فضل الرحمن نه نات کې ورته راکنه دا نه لري دا خو هغه کوټه ویو کنه کوڅه غونډه مولوی کوسج خان کوسج دې ته وایي چې نه ولي شد نو ابا ناتونه ویل مخکې زمانه به دا ویل چې نور هیڅ څوک نشته مولانا اکبیوی ببوی مولی فضل الرحمن نو دا ټیک خبره صحیح لخلل لوجد خللنا اسباب د خلل چې واقع دا پراتی اما فی نظم یا په ترکیب کې دا ترکیب کا نثر یا کشیری اوس مثال درکې څنګه دا څنګه ترکیب کې اسباب د خلل پراتی
بسبب تقدیم او تاخیر په سبب د تقدیم دی ول لفظ محل اصلي نه یا تاخیر دی بل لفظ محل اصلي نه یو شی مقدم خپل محل نه دی جدا پروت یا مؤخر محل اصلي نه چې عقل تقاضا کوي هغه نه ورسته مقسم ویلو مقتضى الحال او حسن اجمالی یا حذفی بلا قرینه او حذف بلا قرینه هم یې کوي هم مشهور قانون ده کله حذفی بلا قرینه نه په لفظ کې قرینه نه پرته واضحه پټه وندي هوښیار سره په پیژ او اجمالی یا ضمیر راځي کولی او غیر ذلك یا نور اسبابی لکه فصل بالاجنبی بین المبتدا والخبر دام کې دی مبتدا هو چې فصل بالاجنبی موصوف صفت من کې فصل دام بالاجنبی دام څه دی دا مشهور قانون خلاف نه مما یو اسبابونه یوجب صعوبه فهم المراد چې واجبې مشکلات په فهم د مراد د معنا موضوع کې معنا مراد کې معنا مراد فهمول او مشکل کې کقول الفرزدق اوس مثال درکې فرزدق مشهور شاعر ده دا فرزدق فرز د کتون نه ماخذ ده فرز د کتون اصل چې قطعه د عجین ته وایي دانه ټوکري ټوکري شي لکه دانه لمده کې ټوکري ټوکري نو چې فرزدق څه ویلا چې د مخ په جدري کوی ته وایي پورته د حاصل کې جدري کوی دا کوی یو مرض ده چې په انسان کې چې مخ نه کوي بیا غارونه سي دا مخه تاسو به تاسو خامخازه کړی دی چې کلی چې را دوه کلی چې یو نیمه پچی یې مخه جدري والای کو نه کوي نو دا مخه داسې زوري ټکی زور دا دغه چې مخه و عجین د دانو ټوکرو غو مخه و یعنی مخ چې داسې غارونه جدري والای او جدري دل وجنه دته فرزدق کقول الفرزدق لکدا قول الفرزدق استاد في مدح خال هشام ابن عبد الملك دا د هشام ابن عبد الملك دا د ابراهيم ابن هشام خريده هغه هشام ابن عبد الملك دا خريده ممای دا ابراهيم ابن هشام ادا خريده هشام ابن عبد الملك وزن مما مدح کوي دا چې مدح کوي مما والا چې مما مثل نستا مثل دا چې څوک قریب نستا مگر یې په سره ور سره مثال ده چې مملک خان صاحب ده مملک خان صاحب څوک ده مملک خان نه معنا لغوي مراد ده یعنی خدای ملک ورکړي سلطنت ورکړي څوک ده ویا ابو امي ابو د خوري څه ده د مور پلار د خوري مور پلار پلار د ماما ده د خوري مور پلار د ماما ده هم نه ده خوري ده نو دا مدح وکړه چې هیڅ څوک مثال نشته یو خوري مثال ده چې پلار د مور د ماما پلار د مور د خوري چې کوم مور ده یغه پلار هغه پلار د ماما ده چې پلار د ماما مور پلار یو چې خدای ماما سره خوري هدي کې مبالغه فی المدح ده چې دوی هیڅ څوک مثال نشته دا یو ځکه مثال چې دا خوري د ماما ده ادا د عربو قاعده ده چې خوري د مماګانو تابع هغه مماګانو اخلاق خوري چې ډیر راځي خیر په خبره مماګانی متکبرین او خوري متکبر چې مماګانی عاجزانی نو خوري عاجز دایمه تل خیر ولا کتل غرض کقول الفرزدق لکدا قول الفرزدق استاد في مدح خال هشام ابن عبد الملك ومدح دي مما دي هشام زوج عبد الملك بن مروان هلك مما دي هشام ابن عبد الملك بن مروان شوكتا وابراهيم ابن هشام هغه مما بیان ابراهيم زوج دي هشام زوج دي اسماعيل مخزومي استاد دا بطن دا قبيله هغه شعر کوم ده وما مثل في الناس الا مملكه ابو امي حي ابو يقارب ترجمه به داسې کوي وګوره وما مثل حي يقاربه إلا مملكا أبو أمي أبو في الناس لازم معنى وما مثله نستمثل للمامان حي هيتشو حي فمعنى دي أحد سرده نستمثل للماما حي هيتشو حي بس يقاربه ولا لا صفت حي ده هيتشو يقاربه چې مشابه ماما جان سره
ماما جان سره هیڅوک نه ده مشابه. وما مثل حي يقارب، نسته مثل د ماما هیڅوک یقارب چې ورسره مشابه ماما جان سره. الا مملکن، مگر مملک خان چې دا ورسره مشابه ده چې خدای ملک ورکړی ده، معنا لغوي مراد ده. لکه دا مملک خان څوک ده چې خدای ملک ورکړی ده. وی ابو امی ابو، پلار د مور د مملک، ابو پلار د ممدوح ده. پلار د مور د مملک څوک ده؟ پلار د ممدوح ده. ممدوح مماس فی الناس په خلقو چې پیران نه یادو، خلق یادونه انسانان. ځکه اوس چې ترکیب داسې کوي، متن ته ګوره، ما نافیه مثل مضاف هو ضمیر مضاف الیه، مضاف سره مضاف الیه مبدل منه. حی موصوف په معنا د احدون سره، وما مثل حی نسته مثل د مما هیڅ. حی موصوف یقارب فعل، ضمیر پکې فاعل حی تراجه ده، هو ضمیر د مما تراجه ده، لا مفعول به. فعل سره فاعل سره مفعول به، جمله فعلیه خبریه صفت حی موصوف. څه معنا ده؟ نسته مثل د مما حی هیڅ، داسې هیڅوک یقارب چې مشابه د ماما جان سره هو څه خبره. الا مملکن، نو ترکیب ته ګوره، مثل مضاف هو مضاف الیه، مضاف مضاف الیه مبدل منه. حي موصوف يقارب جمله فعليه خبريه صفت حي موصوف، موصوف سره له صفتنا، موصوف سره له صفتنا مستثنى منه الا حرف استثناء. مملکا موصوف، ابو مضاف، ام مضاف الیه، بیا مضاف، هي ضمیر مضاف الیه، مضاف سره مضاف الیه مضاف الیه د ابو مضاف، مضاف سره مضاف الیه مبتدا، ابو هي خبر، ابو مضاف هو مضاف الیه، مضاف سره مضاف الیه خبر، مبتدا سره خبرنا، جمله اسمیه خبریه صفت مملکا موصوف، موصوف سره صفتنا مستثنا، همغه مستثنا منه، مستثنا سره مستثنا منه بدل، مثل مبدل منه، مبدل منه سره بدلنا اسم ده ما، اصل ناس خبر ده ما سره الاسم سره خبرنا، جمله اسمیه خبریه. ندا معنا نست مثل ده ممدوح حی هیڅوک، داسې هیڅوک یقارب چې مشابه ما سره. الا مملکن، مگر مملک خان. ابو امی ابو، چې پلار د مور د مملک، پلار د ممدوح ده. فی الناس په خلقو چې وزلان معنی ته ګور، فلیس مثل فی الناس حی، نسته دا یو سره حاصل المعنات ته ذکر کوي، ترکیب ته برابر چې دا ترکیب اصل کې داسې ده. فلیس مثل فی الناس اشاره دې ته چې ما په منځله سره نسته مثل د ماما فی الناس په خلقو کې، دا حکم ولګاو. حکم اشاره دې ته چې مبتدا خبر دغه دی، ځکه حکم بین المبتدا والخبر. ماما مثل فلیس مثل فی الناس، نسته مثل د ماما په خلقو چې حی یقارب. هلکه دا حی خو زمدی ته مولوی دلته دا معنی ده، وینا نه سره ای احد، حی په معنی د احد سره هیڅوک یقاربه، دا د حی صفت ده، یشبهه چې مشابه د ما سره فی الفضائل او صفات او خصلتونو کې. بولو کنه الا مملکون، مگر مملک خان سره، ولکه مملک نام ده که معنا وصفی ده، وی دا معنا وصفی ده، لغوی معنی بیا که نام نه ده. الا مملکون، مملک خان چسته وی. وی ای رجل اوتی الملک، هغه سره چې دته حکومت خدای ورکړی، څوک ته ده؟ هشام ده خوري ته، یا مملک خان ورسره مشابه ده. ورپسې ده یعنی ابو امی ابو، هغه څنګه معنی ده، هغه ترکیب ده. دا مملک څوک ده؟ ابو امی ابو، ای ابو ام ذالک المملک، پلار د مور د مملک، ابو پلار د ممدوح ته، ای ابراهیم الممدوح، اخر کې ابو ضمیر د مما ته راځي، پلار د ممدوح ته، ای چې ابراهیم ممدوح. ای لا یماثل احد، او چې خلاصه ده ترکیب اوس داسې تکي، اولی حکم ته کوی چې ما مثلو فی الناس، دایم حکم ته بیان کړي، بیا مملک تراله، بیا حی تراله، بیا یقارب تراله، بیا مملک تراله، بیا ابو امی ابو تراله. اوس خلاصه ده ای لا یماثل احد الا ابن اختی، دا مثل د ماما احدونی چوک الا ابن اختی، مگر خور زوی ده، وو هشام. اوس دا ترکیب
څرنګه څه مبتدا خبر رااله منځ فصلونه رااله موصوف صفت رااله منځ فصل رااله اوس متن ته ګوره مثل مبدل منه وکنه حیون بدل دا منځ کې څوره فاصله رااله فی الناس منځ رااله الا مملکن منځ رااله ابو می منځ رااله بیا حیون موصوف کنه یقارب صفته موصوف صفت منځ کې څوره فاصله ابو فصل رااله چې دا خبرو بیا ابو می مبتدا او ابو خبرو منځ کې حیون فصل رااله په موصوف سره التقديم مستثنى په مستثنى منه رااله ځکه مملکن مستثنى ده حي يقارب ذا مستثنى منه دا غبر سره جوړ لا غوره ففي فصل هذه تركيب فصل بين المبتدا والخبر مبتدا خبر منكي المبتدا خبر شوفي اني ابو امي ابو ابو امي ابو ده فتشابه فصل بالاجنبي فاجنبي سره الذي هو حي في حيده ده موصوف ده فموصوف سره فصل على مبتدا خبر منكي ابيوي وبين الموصوف وصفه الموصوف صفه كيف فصل عليه الموصوف صفه شوفي اني حي يقارب حي هیڅوک داسې هیڅوک یقارب چې سره مشابه ده موصوف صفته من کې فصل على پچا ابو هو سره بالاجنبي الذي هو ابو فاجنبي سره ابو ده خبر د مبتدا او تعالو كان وتقديم المستثنى المستثنى مقدم زياده اني مملكا على المستثنى منه ومستثنى منه باندې مملك مستثنى ده كان لكن مستثنى منه مقدم مستثنى منه شو حي يقارب لا مستثنى منه مملك المستثنى في مقدمه اني حي وفصل كثير بين البدل الدير فصل ده فما بين البدل كي هو حي والمبدل منه هو مثله مثله مبدل حي بين صور الفصل بكرال فقوله مثله اسم ما اصل تركيب ده قول في مثله ده اسم ده معنى وفي الناس خبره وفي الناس خبر ومملكا منصوبا ومملك منصوب ده يتقدم على المستثنى منه لكن مقدم في مستثنى ده فمستثنى منه ولي مملكا مستثنى مقدم ده لتقدم على المستثنى منه يعني قدام واخر لكان المختار في الرفع على البدليه ده كذا ده وجه ده مملك مرفوع بنا بر بدليه بنا په بدلیت باندې د مستثنا منونه خو چونکې مقدم سه اوس منصوب سه کله په پوزو کنه ترکیب باندې شي وسوي کله ذکر ظرف تعلیب یغنی عن ذکر تاکید لذي اعتراض کوي چې لکه ذکر د ظرف تعلیب دا خو به پرواواله راولي د ذکر د تاکید لذي نه خو ظرف تعلیب دا ونه ترکیب عام مشهور خلاف دی تاکید هم دا معنا ده چې مشکلات ځکه چې خلل واقع په ترکیب کې خدا مونږ چې مشهور خلاف کوي ترکیب دا سوال وکړو نو چې دواړه ترکیب مشهور ترکیب خلافي دا په کار دی چې ذات تعلیب نه احتراز وکړو نو تاکید نه بیان کوله دا غن احتراز عین دنه احتراز او فيه نظر تتزنی وای دا غلط خبره کوي تاکید ذات تعلیب کې ډېر فرق ده لجواز ان يختلف تاکید ځکه ذات تعلیب خو مشهور قانون نحوی خلافي التاکید کې دا نه ده ضروري جائز ده چې تاکید د داسې امور او ترکیبونو باندې مبني چې داسې امور جمع شوي چې مشکلات پیدا کوي په مراد کې اگر کام مشهور خلاف نه بلکې مشهور قانون سره موافقي او ټول خلل پیدا سي ګرانی یا په بازو پیدا سي ای ترکیب مشهور سره موافق او په نظر لجواز يخسر تاکید جائز چې پیدا سي تاکید باجتماع امور ډیر امور جمع سي موجبه نصوبه فهم مراد چې دا واجبې مشکلات کې فهم د مراد د معنا مراده وإن كان كل منهما جاريا اگر که هر یو جاری على قانون النحو بنحو په قانون باندې نو ګور چې يجوز ان يحصل التاكيد یعنی دا ضروري نه چې تاکید د خامخا موافقي مشهور قانون خو جائز چې موافقي مشهور قانون اکیدای چې نه موافق نو دا عامي مطلق دی حضرت تعلیف خاص او بیا د ایشره فساد ماکیل انه لا حاجه في بيان التاكيد في البيت الى ذكر تقديم المستثنى المستثنى وزدنا بل سوال ده صاحب ویل چې لکه تام مستثنا تقدیم په مستثنا منو دا هم تا سبب ذکر کړ چې دا تاکید پر اصل راکړه دا مشهور قانون موافق خبره ده مستثنا د مقدم په مستثنا منو باندې دا څه بده خونه ده مشهور قانون نه خدا خلاف نه ده اته دا سبب د تاکید ذکر کړ نو دا وایي چې ګوره دا رد څه چې کوم ویل چې تاکید کې دا نه ده چې خلاف د قانون نه نه دي قانون نه موافقي او مشکلات په دماغ باندې بوج راځي ترکیب پته سړي ته نه لګي دل وجنا دا سبب د تاکید ګرځي د ګرانی فعلو اگر که موافق قانون نحوی نه خلاف نه ده مشهور قانون تقدیم مستثنا پتا په مستثنا ویل او په دې سره ظاهر څه په کومه سره چې موږ ویل چې تاکید ځاله د دې چې خلاف د قانون مشهور نه دی یې موافق سره دغه فساد دی هغه چې ویل کېږي ثابت ظاهر څه فساد دی هغه قائل چې ویل دي چې نه لایته فی بیان تاکید
نشته حاجت په بیان تاکید کې چې البیت په شعر کې راځي کې تقدیم المستثنا چې تاسو ذکر کړی تقدیم المستثنا په سنن بل لا وجلو دې پر هڅه توجیه نشته دا سبب دي تاکید ولې دا خو مفعول کړه موافق ده لأن ذلك جائز باتفاق النحاة دا خو اتفاق نه جائز ده اذ لا يخفى دا فساد ذکر ظاهر ده دا دي چوک ذکر نه وای چې خکینه ده پتا چې نو یوجب زیادت تاکید تقدیم مستثنا په مستثنا اگر کا قانون موافق ده فدا واجب زیاده ګرانی و مما يقبل شدة وضوح دا ګرانی چې دا کلی مشکک ده ډیره ګرانی درمیانه ګرانی کمزوري ګرانی چې تقدیم مستثنا په مستثنا راځي اگر کلام ترکیب خلاف نه مشهور فمما يوجب صعوبة فهم المراد فدا واجبي ګرانی فهم المراد کې لانه مما يقبل شدة وضوح دا تاکید چې دا ګرانی دی مراد دا څه قبلې شدتم قبلې ضعف قبلې کلی مشکک ده کلی مشکک ته نه کنه ولا تشکیک فی الماهیات ولا فی العوارض بلکې اتصاف الافراد بیا تشکیک په کلی ذاتی کې نشته او کلی عارضی کې ستا تشکیک څه معنا چې څه دې کلی په خپل افراد متفاوتي بعض افراد باندې حمل لکلی دا علتی او بعض باندې معلولی یا په بعض باندې حمل شدیدی په بعض باندې ضعیفی په بعض باندې په اقتضاء ذاتی په بعض باندې اقتضاء غیری په بعض باندې ازیدی په بعض باندې انکسی دا تشکیک باسه تاسو ته ورایي دا وایي او بیا شا و اجراء فقطینه ده پتا انه دا خبره یوجب واجبی زیادت التاکید زیاده ګرانی و هو ادا ګرانی شته تاکید مما يقبل شدة وضوح دا قبلی شدت ذوق چې مستثنا مقدم شي په مستثنا نور ګران شي اصدا و چې کم کې خو به ګرانی هو ډیر ګران باندې دا خو شدت ذوق قبلی کلی مشکک تک نه کلی عارضی ده تاکید و اما فی الانتقال دوم سبب بیانې تقسیم په تاکید کې چې تاکید خلل روجي پر رسیدلو د مراد کې اسباب مخله و اسباب مخله یا په ترکیب کې پراته په نظم و اما فی الانتقال یا اسباب مخله چې تا ته خلل درکې او فهم المراد کې د اسباب مخله امور عقلی وي ترکیب کې نه پراته عبارت کې امور عقلی وي دغه امور عقلی وي نو عقل ته انتقال ګران شي لفظ نه معنی مراد ته چې کومه کې امور عقلی معتبري وسایط دغه وسایط بعید لوازمی لری واسطي دا په دماغ بوج نو ځین نو راسي وسایط ته به ځکه دا مراد څنګه راسي ځکه مراد څه هو هغه پراتی من کې وسایط پراتی وای ما فی الانتقال دوم قسم بیانې لخلل واقع اما فی الانتقال دا اما فی الانتقال اصل ته اما فی نظم اما فی نظم صفت خلل نو دا صفت خلل نو ها صفت په ادوار متعلق سره چې واقع ده دا صفت په ادوار متعلق سره چې واقع ده لخلل واقع لوجد اسباب مخلونه واقع چې پراتی وفاقه پیدا سمانه نشي کوي کوم چې پراتی هاوای چې واقع ته د استاد واقع څه وایي خو واقع څنګه سره وزت ته چې واقع ته په واقع نه پیدا وفاقه به معنی نشي تکوله نن مې ورته کوجی چې صدر الباس راوړه په اول دی باس کې تقسیم العلم الى التصور والتصديق ما وفاقه وزات نه چې تړل چې راوړه په اول دی باس یا به توي چې مصدر کبار ته وته اوسه مصدر څه وایي یا خو مصدر کې سره اته دا څه معنی کې صدر الباس چې راوړه په اول دی باس کې تقسیم العلم الى التصور والتصديق چلی وای ما فی الانتقال نو دا اما فی الانتقال اصل په اما فی نظم باندې دا صفت واقع دا صفت خللین و هغه واقع هغه اما فی نظم دا هم صفت خللین ده په ادوار متعلق سره چې واقع ده دا څه خللی چې واقع یا په ترکیب کې دا څه ترکیبونه سری چې خلل مراد ورته یا دا څه خللی ان اسباب مخلی چې واقع په انتقال د ذهن کې معنا مراد ده ځکه منځ کې امور عقلی معتبري چې عقل هغه له وجنه انتقال نشي کولای هات کنه لا کلمه فی نظم تاسو ته په دې قربانه ایما فی نظم دا ذکر علامه تفتزانی وتروي چې من چې شرح خایله ده کني عبارت ورس سره دا پته لګي چې 50 تفته ودا ته په ایما فی نظم لا يكون الكلام ني كلام ظاهر الدلاله ظاهر دلالت
علل مراد په معنی مراد لخلل لوجد خللنا واکین چې دا پروتي په انتقال ذهن په انتقال ولود ذهن کې من المعنى الاولي معنا لغوینا معنا مرادته لوجد امور عقلیه ونه چې وسایط بعیدري المفهوم بحد اللغه معنا ولا چې کومه ده چې مفهومي ذهن تراجي په اعتبار لغت الثاني دوه معنی ته المقصود چې مقصود دی بلیغ وي چې معنا مجازي ده وذلك بسبب اراده اللوازم ادا انتقال کې ځکه مشکلات راځي دا په سبب د راولو د لوازم بعیدونه من کې ډېر لوازم راوړي المفتکره الى الوسائط الكثيره دا لوازم په تحقق چې محتاج وسایط کثیره وته ډېر واسطه غوړي پس دا لوازم راځي ما خفائل کرانه اکرینه پټي عدالت علی المقصود چې په مقصد دالي اکرینه هم نه دا کقول الاخر لکه د بل سړي کول هغه فرزدق وګوره هغه او دا عباس بن الاحنف خان ذکر کوي